طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك، رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك. طمئن فؤادك إن لك رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب کریم فرمائی انته یصلون علی النبی. پدی آیات کریمه کی الہ العالمین د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم شان او شرف منزلت بیانیا چې دومره لوی مقام د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ده. ان الله یقینا الله تبارک وتعالى وملائکته او ملائکه الله تبارک وتعالى یصلون درود لیگی یعنی یهتمون اهتمام د شان د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کیا علی النبی په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې درود لیگی یعنی اهتمام د شان د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کیا. الله تبارک وتعالى د شان اهتمام څنګه کوي یعنی رحمت را لیگی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې او فرشتي چې درود وای مراد تینا څه شه ده د لپاره بخنه غواړي امت د لپاره بخنه غواړي نو دا اهتمام د شان شو. ان الله یقینا الله تبارک وتعالى وملائکته وملائکه الله یصلون درود لګي علی النبی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو صلوا درود وای تاسو. صيغه د امر دا امر کله کله تقاضا د وجوب کوي فرضیت باندې دلالت کوي. په عمر کې یو ځل واجب دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې درود وای او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نوم چې واوري نو ته په درود وای دا واجب دی در باندې او آخري قاعده کې هم درود واجب دی. نو صلو درود وای تاسو علیه په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې وسلموا سلام واچوي تسلیما په سلام اچولو سره ټول مؤمنانو ته مرشو په صلات او سلام باندې. اوس وای چې څوک دلته بر آیات کې شان د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بیان شو. اوس وای څوک چې احترام نه کوي د الله او د رسول داغي عذاب بیانوي. ان الذين يقيننا كسان يؤذون الله چې ضرر رسي الله تبارک وتعالى ته یعنی چې نسبت د اولاد کوي الله ته. لکه وقالت اليهود عزير ابن الله يهود وویل چې عزير علیه السلام زوی د الله دی. وقالت النصارى مسيح ابن الله عیسیانو وویل چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. دا دغه رنګ ملائکو کې یو ډله وا چې نه مشرکانو کې یو ډله وا مشرکانو کې هغه وویل چې ملائک چې دا بنات الله دي. ملائک څه شي دي بنات الله دي مشرکانو ویل د الله لوریان دي. دارنګ الله ته ضرر رسول چې بیبي ولا ثابت ولا او يهود وویل چې ید الله مغلوله لاس د الله تړلې شوی دی الیاذ بالله. دارنګ بل ویل چې ان الله فقیر الله فقیر دی ونحن یا من غنیان یو. نو ان الذين يقيننا كسان يؤذون الله چې تکلیف رسي الله لره او رسوله رسول د الله تبارک وتعالى لره تکلیف رسي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څنګه تکلیف رسولو. چا به ورته ساحر ویل چا به ورته شاعر ویل چا به ورته کاهن ویل چا به ورته مجنون ویل وغیره نسبتونه به کولا. دغه کسان چې دی الله ولعنهم الله لعنت کړي دی لره الله تبارک وتعالى فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې وعد تیار کړي لهم دی لره الله عذاب عذاب مهینا منذ اهانه سپکون کې عذاب. والذین کسان یؤذون چې ضرر او تکلیف رسي المؤمنین مؤمنانو سړو لرا والمؤمنات او مؤمنانو زنانو لرا. دا څنګه ضرر یعنی په نننو باندې د زنا تهمت لګیا یا په زنانو باندې بے بهتان لګي زنا تهمت لګیا په خزو باندې دا تکلیف رسول دي او غیبت کولا دا نسب په وجه سپک ګڼل خلک دا تکلیف رسول دي مؤمنانو ته. والذین کسان یؤذون چې تکلیف ضرر رسي المؤمنین مؤمنانو سړو لرا والمؤمنات او مؤمنانو زنانو لرا
بغیر مکتسبو بغیر د جرم نه چې دی کړی جرم نه دی کړی دی ورته تکلیف رسیا رب کریم فرمای فقط پتا کې سره احتملوا بار کدی پزان خپل باندې بهتان ګنا درو و اسمن ګنا مبین اخکارا بهتان د بهت نه بهت ویل کیږي حیرانتیا ته ویل کی دا د زنانه هم زیات ګنا ده اوس بل خطاب د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته یا ایها النبی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قل لازواجک ویا بیبیان خپلوتا ویا وبناتک ولرغان خپلوتا ویا ونساء المؤمنین او بیبیانو د مؤمنانو ته ویا سشه یدنین منا یرخینا چې خواردی کی یدنینا یرخینا خواردی کی علیهن پزان خپلو باندې یعنی په مخونو خپلو باندې په سینو خپلو باندې من جلابی بهن د پړونو صادرونو خپلونا پرده دی کین اورا من جلابی بهن منا د پړونو صادرونو خپلونا امام قرطبی رحم الله ویا د جاهلیت په وخت کې زنانو مخونه ښکارا کېدله دا به ښکارو کله به چې څه ضرورت د پاره بهر ته وتل نو د دې مخونه به ښکارو نو آیت نازل شو چې یدنین علیهن من جلابیبهن خوردی کی په ځانونو خپلو باندې پسینو خپلو باندې من جلابیبهن معنا د پړونو صادرونو خپلونا نور د مخونه پټي بسته حجاب راغه پرده راغه ابن عباس سے فرمائی امام قرطبی رحم الله خطیب شربینی نور مفسرین دا ابن عباس سے دا قول ذکر کړی دی چې طریقه د جلباب پړونی ته ویل کیږي طریقه د جلباب د پړونی اچولو طریقه دا ده چې ټول سر او مخ به پټ کی ټول بدن ترخپو پورې پټ ساتي صرف یو سترګه بخکاری او بل روایت کې راځي چې دوه سترګې بخکاری دینه معلومه شو چې مخ پټول هم واجب دي دارنګ په یو روایت کې راځي روح المانی راغستره د ابن عباس ابن چاته پوسوکلو چې جلباب ست ویا نو ابن عباس صادر را واغستو پوزم پټکړه ټول ارسه پټ ک صرف سترګې ښکارې ده وې دا جلباب ده مقصود د دې پردې دا ده چې د خلکو توجه دې ته ونړي چې کمزورې لوپټوي پیوندې لوپټوي دینه په دې باندې پردو کې نو دا ټول نه غوړه ده چې خلک دې نه متوجي کیږي دا نن سبا ډیزاینونه چې پرده خو اصل دې د پاره ده چې د خلک دې زنانو ته متوجي نشي پس لکه سرانه ولي دا نن سبا ډیزاینونه کوي وغیرہ دا هم نه دی جایز یدنین معنا ای یرخینا خوردی کی علیهن پزانو خپلو باندې په مخونو خپلو باندې من جلابیبهن د پړونو صادرونو خپلونا ذالک دا پړونی اچولا دا پرده کولا ادنا منا اقرب ډیر قریب دی یعرفنا دا چې او په پیجندل شي یقینا چې دا اصلي زنانه دي وینځي نه دي ولی فلا یؤذینا بیا به تکلیف نشي رسولې دي لرا په بهوده خبرو باندې ځکه چې د منافقانو د طرف نه دي ته به تکلیف نشته سترګې به ورته څوک نه وهي وغیرہ وکان الله دی الله تبارک وتعالى غفورا بخون کې رحیم رحم کون کې لئن لم ينتهي المنافقون دباو د منافقانو کچره من نشو دا منافقان عن نفاقهما د منافقت خپلنا دا بیبیانې به منځ ته راغلل د منافقانو به چا به خبرې کول چا به اوازونه کولا نو ځکه حجاب راغی رب کریم فرمایي یدنین علیهن من جلابیبهن خوردی کی علیهن پزانو خپل باندې من جلابیبهن د پړونو صادرونو خپلونا اوس وای کوم دا منافقان من نشو لئن لم ينتهي المنافقون کدا منافقان من نشو د نفاق پلنا والذین واکسان فی قلوبهما چې پزړونو داغه کې مرض د شک دی د نفاق دی والمرجفون ومن نشو کسان والمرجفون معنا د دروغ اوازی ګډون کی د دروغ خبرو خورون کی کمن نشو دی فی المدینه په مدینه منوره کې رب کریم فرمایله نغرینک معنا لنسلطنک
خامخا مسلط بکړو مونږه بهم من علیهم پر منافقانو باندې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاب په مسلط کو یعنی په جنگ باندې امر بدر تو کو چې دا قتل کې دا منافقان ثم بیا لا یجاورونک منا لا یساکنوک بیا با اوسیږي نه تاسرا فيها في المدینه په دې مدینه منوره کې نه به اوسیږي تاسرا په مدینه منوره کې الا قليلا مگر ډیر لگا رب کریم فرمای ملعونینا رټلې شوی دي پالکون د دې کې رټلې شوی بوي دا منافقان اينما سقفوا اينما وجدوا چیرته چې مندل شي دا منافقان خذوني ولیکيږي بابا وقتلوا قتل کیږي با تقتیلا په قتل ولو سرا په وجلو سرا سنت الله عادت جوړ کړی الله تبارک وتعالى په عادت جوړولو سره قانون جوړ کړی الله تبارک وتعالى فی الذین پاکسانو کې نه فی المنافقین په منافقانو کې هغه کې هم دا قانون خلو چې تیر شوی دی من قبل وړاندې دینا هغه د پر هم قتلو د خلاف ورزه په صورت کې د قتل امر راغلو نو هغه دا غینه د عبرت واخلي دا منافقان د زمانه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم منافقان وتویا ولن تجد هرگز بموند نکړي ته لسنت الله ال دین الله دین د الله تبارک وتعالى لا تبديلا من تغيير مشرکانو به تپوس کول بزایا تپوسونه کول چې قیامت کله ده بزایا تپوسونه اس چټي من لینا يسألك الناس تپوس کیتانه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الساعه فبارد قیامت قلت ورتویا انما یقینا خبر دا علمها علم د قیامت چې عند الله پنځ الله تبارک وتعالى ده وما يدريك من اي شيء حكم يوشستا ته خبر درکو انت لا تعرفه تخن علم نلري لعل الساعه خيغ دا قیامت تكونوا قريبا قريبا سشي خبر درکو تعالی کې دې شي دانش دی دا قیامت ان الله يقينا الله تبارك وتعالى لعن الكافرين لعنت کړي کافرانو لرا وعد تیار کړي لهم دي کافرانو تبارا سعيرا من اور بر کړي شوی خالدین همیشه وي دا کافران فيها پر جهنم کې ابدا ابد ابد پورې همیشه وي لا يموتون ولا يخرجون نبوزي نب مري او نب خارجيږي د جهنم نه لا يجدون نب مندکی دي په جهنم کې ولي سوق دوست ولا نصير نسوق مددگارا یوم من اذكر یوم یاد کدی لرا غورزا تقلبو چاړه ولې راړه ولې کیږي به وجوههم مخونه دري فی النار پور کې یقولون ويبدا کافرن یا لیتنا هي افسوس هلاکت مونږ لرا اطعنا الله کاشتات کړي وي مونږ د الله تبارک وتعالى واطعنا الرسول وتعات مو کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې نو د قیامت پورز بدغه خبرې کوي دي وقالوا ويبدي ربنا يا رب زمونږه ان یقینا مونږ اطعنا اطاعت کړو مونږه سادتنا د مشرانو خپل په دین کې د مشرانو اطاعت کړو کبرانا او د لویانو خپل په سیاست باب کې د لویانو مونږ اطاعت کړو فضلونا پس گمراه کړو مونږ لره سبیل د لارې سمینا مونږه گمراه کړو ربنا یا رب زمونږه دا کشران بوي په بار د مشرانو کې ربنا یا رب زمونږه تهم ورکی دی مشرانو لرا ضعفین دو چند عذاب ضعفین دو چند من العذاب د عذابنا ولعنهم لعنت کړي دی رب زمونږه لعنن پلانتی کولو کبیره لویا کلبی سو عذابا کثیرا ډیر عذاب ورته ورکی یا ایها الذين امنوا ایمان ولا تکونوا مکی کلذین پشانتا بنی اسرائیل اعذو چې تکلیف رسول موسی علیہ السلام تا قسم نسبتونه ورته کولا د سیمه کویا ها مختلف روایت دي لکه قارون چې د زنا تهمت لګولیو یو دمه ته زنانه ته پیسې ور کړو تهمت په لګول دویم داوه د قتل کړو چې هارون علیہ السلام ته قتل کړي چې میقات نراغه هارون علیہ السلام وفات شو دا ضرورونه ورته ورکول خو اکثر مفسرین وایي د بخاری حدیث هم دی چې دی په بحر کې یوځه لامبله د بنی اسرائیل واغه وخت کې به عیب نو بربند به لامبله موسی علیه السلام بنه لامبل حیا به کولا د مبارک به ډیر لري تلو یو ورځ لاړې
لری بحر ته دا جامې په کانی باندې کې خدا لامبلې نو د کانی تینا دا جامې و تختولې دا د دې لپاره چې الہ العالمین د دې قوم پنيز دا پاک کی موسی علیہ السلام نو موسی علیہ السلام ورته ثوبی حجر ثوبی حجر کانی هغه زی پورې لاو چې د دې قوم ویل چې د موسی علیہ السلام مون سره دلته لامبا نه کې د برګې مرز والا د نور نسبتونه به ورته کوله نو چې کله حالت ورسېدو چې د قوم وکړه چې موسی علیہ السلام خو ډېر حسین بدن دی الله ولا ور کړی دی نو دا تهمت تینا لری کو موسی علیہ السلام جلالی پیغمبر او د په امسا باندې دا کانه وهر سم نو هغه یاد الہ العالمین چې باری تعالی پاک موسی علیہ السلام لرا نو تاسو مکیږئ ایمان والو لا تکونو مکیږئ تاسو کلذینا پشان داغه بنی اسرائیل او ادو چې تکلیف رسول موسی علیہ السلام تا فبرأه پس پاک الله تبارک وتعالى موسی علیہ السلام لرا فبرأه الله فطهره الله پس پاک الله تبارک وتعالى دی موسی علیہ السلام لرا مما دا سنا قالو چې ویل بده قوم وکانه ودا موسی علیہ السلام عند الله پنځ الله وجيها منا مخور په مرتبه کې ډیر اوچتو الله تا ها مفسرین کانه مستجاب الدعوه دعاګانې قبل ده یا ایها الذين امنوا يد ایمان ولو اتقوا الله ويرجد لنا وقولوا واي قولا خبر سديدا من برابر د شرع سرا وقولوا واي قولا خبر سديدا نيغا يعني برابر د شرع سرا خبره کوي صدا پر يصلح لكم دغه پر چې صالحه کی تاسو لرا اعمالکم عملون استاسو ابن عباس ويتقبل حسناتكم چې قبول کی استاسو نه کې ويغفر لكم چې بخنو کی تاسو لرا ذنوبکم د ګناہوں استاسو ومن اراد سوجت الا چې اطاعت الله تبارک وتعالى او رسوله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو فقط پتاحقیق سره فازا کامیاب شو دغه انسان بریالی شو فوزا بریالی کېدو عظیما لوی ان یقینا معرضنا الامانه رب کریم فرمایي پیش کا مونږ امانت لرا امانت مو پیش کا امانت نه مراد څه شی دی ابن عباس سے ابن مسعود سے ویا امانت نه مراد طاعت دی فرائض دی عدل شو وزن کې وغیرہ یا بعضی مفسرین ویا امانت نه مراد خلافت د آدم علیہ السلام شو دارنګ ابو العالیه ویا چې سنه منا شو او سبا نه امر شوی دی دا ټول امانت نه مراد ده زید ابن اسلم سے امانت نه مراد روزه غسل کول د جنابت نه او بعضی مفسرین وایي چې فرج شرمګاه ساتل د امانت ته چې بے ځای باندې استعمال ده بے ځای وایي مراد د امانت نه تکلیف او عقل دا قول د ابن عباس سے هم ده شاه ولی الله سے وایي مراد د امانت نه قران کریم ده لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله کدا قران نازل کړي په غر باندې تابلیدلې وي د یری د وجینه د ټوټه دا غره و مراد د امانت نه قران کریم دی ان یقینا مونږه عرضنا پیش کوم علامات امانت ابن عباس سے معنا کې امانت نه مراد طاعت او فرائض دي پنځ بنا د اسلام على السماوات په اهل د اسمانونو باندې مونږ دا پیش کول ارض زمکو او اهل د زمکو ولاله والجبال او غرونو باندې فابین پس انکار کو دې ټول وان يحملنها دا چې بار کې دی لرا واشفقنا او وير دل دې چې خیانت پکېونه کو بیا منها پر دغه امانتنا دین وير دل چې موږ خیانت اونکو رب کریم فرمای وحملها الانسان بار کدی امانت لره دی انسان انه یقینا دا انسان چې اذ هو زکه چې ودا انسان کان او ظلومن ډیر ظلم کوونکې پزان خپل جهولا او غیر عالم په عقوبت باندې چې عمل نه کړم نو دا سزا براته ملاويږي پدې کې اشکال دی ها د انسان زکه قبول کوی دا امانت ظلم او جهل اصلاحي قانون غواړي ظلم او جهل اسلامی قانون غړي دا شان دته
اصلاحی قانون راغی قرآن کریمه چې دې په ظلم او د جهل نه ځان وباسي. یا بعضی مفسرین لکه تفسیر قرطبی نور مفسرین زجاج صاحب قول راخلی وحمل نه مراد دلته درون بوج دی، پورته که د درون بوج پورته کول ته وای، او امانت کې چې خیانت وشي دا هم تنه درون بوج جوړ شي. مراد دلته وحملها الانسان معنا خیانت وکړو انسان، مراد تنه کافر او منافق دی. انه یقینا دا کافر او منافق کان د ظلمنا ډیر ظلم کوون کې په ځان خپل باندې جهولا ډیر جاهل دی. ها نو دا امتحانی پارچه وا. رب کریم فرمایي لیعذب الله، دا امتحانی پارچه جوړ کړ الله تبارک وتعالى. لیعذب الله دې دا پارچه عذاب ورکړي الله تبارک وتعالى المنافقین منافقان لرا. منافق ځکه مخکې راوړو چې لوی موزر چې دا منافق دی. لیعذب الله دې دا پارچه عذاب ورکړي الله تبارک وتعالى المنافقین منافقان لرا والمنافقات ومنافقان خذوا لرا، منافقان سړو لرا منافقان خذوا لرا، والمشرکین مشرکان سړو لرا عذاب ورکی، والمشرکات ومشرکان زنانو لرا. ويتوب وجود رحمتك الله تبارک وتعالى على المؤمنین په مؤمنانو باندې والمؤمنات په مؤمنانو زنانو باندې. وکان الله دې الله تبارک وتعالى غفورا بخون کې رحیما رحم کون کې.